علیکم عزتمنو مراد په څلورمه ښځه باندې دوبۍ کې یعنې کم کارونه کوي. مراد ښځه په کومو کارونو سره ګیره شوله. عزتمنو غواړم چې پوه شو نو زموږ ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټایلینګ نښان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو مراد څلورمه ښځه یو څو هفتې مخکې دوبۍ ته یې بوتلې وه او دا یې ورته ویلي چې تا زه ته کې چکر له بوځم او ډېر ښه پیسې به پیدا کړو او ورته کې دغه شانته ګانې او ډانسونه به کوي او د مسافرو نه به په دې چل باندې پیسې راټولې کړو. چې هلته کې داسې مسافر دي چې 10 کاله 15 کاله خپل کور ته خپل وطن ته نه وي راغلي، د هغوی چې لږ یې غونته ښایسته جینکۍ سي کې نو زه یې هوا کوي او بیا در باندې ټول مال دولت در باندې شیندي. نو په دغه ببانه باندې فاطمه د مراد خپله څلورمه ښځه ده او دا یې تیاره کړله. مراد په دغه بانه باندې خپله ښځه دوبۍ ته تیاره کړله. مراد سمدستي د دې نه پاسپورټ ښه یو شی واخیسته او مخې سره یې ورته ویزټ ولګولو چې څنګه لاړه په سبا باندې لاړ سټیډیم ته، په سبا باندې لاړ پروګرام ته او پروګرام یې شروع کړو. فاطمې ته یې ډېر خوند ورکړو چې په دې طریقه باندې موږ د مسافرو نه پیسې ایستلی شو نو موږ په پاکستان کې څه کوو، دلته به اوسېږو. مراد دې خبرې سره نور هم ډاډ شو چې فاطمه خو ما سره یعنې ډېره خوشحاله ده. عزتمن زموږ د ویډیو مقصد دا ده چې دا بروا په ښځو باندې یعنې پیسې ګټي او د خپله د هېڅ کار خو نه دی. هغې ورسره غریبانان خلک ډېر د عزت دپاره کم کارونه نه کوي، کم سخت کارونه نه کوي. د بروا چې کومه یوه ښځه ښایسته سي کې هغه یو سره واده وکړي او بیا ورباندې غلط کارونه کوي او په غلطو کارونو پې پیسې پیدا کوي. مینهوال ستاسو د دوی په اړه باندې یعنې څه خیال دی؟ حتما راسره خپله رایه راسره په کامنټ کې شریکه کړئ. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټایلینګ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.